السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو نن 29 رمضان مبارک یو کم دېرشتمه روژه ده. ممکن ده چې نن میاشت په نظر راشي سبا ته اختر شي یا سبا ورځې ته میاشت په نظر راشي بل سبا اختر شي. محترمو دا کومه شپه چې د اختر شپه وي دې ته لیلة الجایزه ویل کېږي. په دې کې چونکې بندګانو د الله اطاعت کړی حکم یې منلی روژې نیولې وي نو الله انعام ورکوي. په دې شپه کې روایتو کې راځي انعامات ورکوي او په دې شپه باندې حدیث کې راځي دعا نه رد کېږي. په دې شپه الله دعا قبلوي او باید چې موږ تاسو د فضولیتو کې ځای نه کړو. دویم د رمضان مبارک میاشت تېره شوه موږ ته تضرع او عاجزي پکار د الله ته چې الله رب ذوالجلال هغه زموږ او ستاسو دغه روژې په خپل دربار یې لیک قبول او منظور وګرځي. صحابه او تابعینو چې روژه به راتله شپږ میاشتې به انتظار کوو 5 میاشتې به ورپسې بیا خفه او الله ډېر مستغني ذات ته روژې مونې پته نه قبول به کړي قبول به نو په دې شپه الله ته عاجزي دعا جړه زاري منځونه پکار دي ذکر اسکار کې تیرول پکار. دویم نمبر په دې شپه کې مونږ یو ډېر لوی نقصان چې کوو چې میاشت اعلان وشي نو مونږ او تاسو ډزې شروع کړي خلک په معاشره کې دلته الان کې په دې سره یو خو اسراف دی. ان المبذرین قرآن کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کوونکي د شیطان رونه دي. یو کالتوس د 9 میم تومان چې په 130 روپۍ دی دا وخت 140 روپۍ دی د کلاشنکوف په 180 روپۍ دی نو دا څومره فایرنګونه چې تا وکړه دا ته اسراف وکړو د شیطان رور شو. په دې سره الله به درنه په دې تپوس کوي. دا به چېرته په غریبانو یتیمانو مسکینانو لګولي وي سبا ته اختر د خوشحالۍ به ورسره راغلی وي. دویم نمبر په دې سره مونږ ته پته چې قتل عام کېږي د انسانانو هوایي فایرنګونو سره. 13 کال کې تقریبا چې د 100 نه زیات شهیدان او زخمیان په دغه فایرنګونو سره شوي دي. بې ګناه خلک په کورونو کې ناست. مونږ خوشحالي په دې طریقې سره مناو کو چې بغیر سره نور خلکو خوشحالي به غم سره بدل شي او مونږ ته پته چې دا قصدن قتل کې راځي. مونږ فایرنګ کوو په دې به یو څوک د چا جان ځي نو دا قصدن قتل شو. قرآن کې الله سوی سورۃ النساء پاره نمبر 5 آیت نمبر 93 کې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. چا چې مسلمان قصدن قتل کو نو د دې بدله جهنم دی به همیشه پاغي کی او الله لعنت کړی دی په دې باندې او غضب یې کړی دی په دې باندې او دې لپاره جهنم عذاب تیار کړی دی. نو ولې ځان د جهنم مستحق ګرځوي. بل پکې دا دنیوي نقصان یې موشي چې پولیس پسې راشي کله کله دی ونیسي په لاس ورته ورشي بویسي تاڼه کې بلکې نو اختر دې په غم شي د ټول عمر قتل کیسونو کې بیا منډې وي. دنیا هم تباه آخرت هم دنیا تباه خسرت دنیا والآخره. نو دغه سيزونه برای مهرباني اجتناب وکړئ. ډزې مه کوئ پایرنګونه مه کوئ. د مسلمان شان نه دی د رمضان مبارک په تلو د غم اظهار کوي چغې به نه لګوئ ډزې به نه کوئ ټنګ ټکارې به نه کوئ. د دې نه برای مهرباني درخواست کوم ځان ورسوئ ټول مسلمانانو ته دغه پیغام ورسوئ. د زما سره اصلحې د لاس کې تاسو هم بیرانوي د څه راغستې نو دا مې دې لپاره راوغځي چې تاسو د دې نه آګاه کړم چې برای مهرباني په چا باندې دغه خوشحالۍ مه په غم کوئ ورنه الله به ستاسو کورونو کې غمونه راولي. داسې غمونه به راولي چې بیا به تاسو د هغې د ځان نه شي خلاصولی. الله دې موږ ټول مسلمانان دغه مشکلاتو نه دغه مصیبتونو نه وساتي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.